خو یو پیشن گوئی وته وایا، اندازه وته وایا، دا یو خبر زما نوٹ کړئ، دا نور ټول په ګولې باندې وړئ ان شاء الله تعالی. دا ویډیو، دا ساتو، دا رزو، دا تاریخ هر یو شی نوٹ کا. خو چې کله دا دې لږ وشړو او شړول نه پس بیا دې کلاو کو، نو سوډا واټر بوتل دې پړت چې الوتلی او هغه ټول چې کم دنو جذباتو هغه وخت سره په سیکنډ کې الوتلی، هغه سوټې غونډه کې چې و هغه وی چې غزا دې بالکل خارج شي، ختم شي، د دنیا د نقشې نه میټاو کا. نو الله جل شانه د هغه کور د دنیا د نقشې نه چې کم دنه میټاو کو. خو زه پیشن گوئی کار څه وتایم ما ته وی کنه هغه دا خبره ده زما عزتمندو چې 2025 او 2026 میانس د میانس نه پلنا امریکا د سپر پاور نه به الله جل شانه دا چې ختم کی کنه چې څنګه روس الله چې کم دنو تیس نس کړو ختم کړو و سپر پاورو، بیا چې کم ده یا بدا سپر پاور الله چینا لور کوي یا به روس لور کوي. هو کو روس لور کوي زونګه پکې پایده ده او که چینا لور کوي نو هم پکې زونګه پایده ده. او الله جل شانه به دا پاکستان راوچتای دی له به الله عزت ور کوي، دا به الله جل شانه چې کم در داسې مقام ته رسي چې تاسو به تماشا کوئ ان شاء الله تعالی. چې کم کسان لندن ته، امریکا ته، یورپ ته، ایټلی ته آل د ځکه پیسو ګټول دای به بیا پیمانه چې موږ ولې تریو. خو ګوره تاریخ په ځان سره نوٹ کوئ چې जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून، मई और जून 2026 او ان شاء الله د ډیرو علماو اندازې داسې دي چې دک نه مخکې یا دک وخت کې به کم ده کنه امام مهدی صاحب ظهور هم کیږي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر خبر خوشاله یی او چې کوم ځای کې هم یی الله جل شانه دې تاسو ټول خاص آباد اور خوشاله ساتي. زما عزتمندو ډیر وخت پس په دې چینل ویډیو اپلوډ کوم کو ډیر زیات خوشاله یم، انتهایی خوشاله یم، دومره خوشاله یم کنه چې سړی څنګه په ایمان باندې خوشاله ای. خو زما عزتمندو ډیر مسلمانان ولړېدل، ډیر زیات په غزا باندې چې کم دنه ستیر شو، په فلسطین والا باندې ستیر شو، صحیح ده. خو چې چا کول کنه د الله لاټي بری आवाज ده. نو هغه خو الله چې کم دنه دانه چې زمونږ انسانانو په شان هغه غوسه وتراله ورسه تباہ برباد کړ، ارسه چې کم دنه درهم برهم کړ. نه زمونږ او تاسو چې کم غیرت ده هغه ایمانی ده الله دې ساتي. خو بل طرف ته زمونږ او تاسو چې کم جذبات دي کنه دو هغه جذبات مثال زه در کوم. اوس په فلسطین باندې بمباری ده، په غزا باندې بمباری ده، صحیح ده. او آل ته چې کم دنو قیامت ته عدل تمونګه تړپاویګو رسیدیم نشو. خو زمونږه جذبات هغه پوری څنګه چې یو بوتلی پیپسی شو، 7 اپ شو، ډیو شو، سپرایټ شو، ګورمه شو، هر یو چې دی چې پاره کې ګیسي هغه بوتل چې کم دنو په ځای پروتي نو د با بالکل په آرام سره بای، سکون سره بای، اطمینان سره بای او دی بالکل خاموش ای. خو چې کله دا دې لږ وشړو او شړول نه پس بیا دې کلاو کو، نو سوډا واټر بوتل دې پړت چې الوتلی او هغه ټول چې کم دنو جذباتو هغه وخت سره په سیکنډ کې الوتلی. نو که زمونږ او ستاسو په نیتونو باندې وا نو مونږ به هغه وخت چې کم دی اسرائیل تباه کړو، امریکا به مونږ تباه کړې وه. خو الله څه وایي؟ الله وایي و چې څومره زه قهار یم، جبار یم، انو د هغې نه ډېر زیات زه چې کم دی نو ما کې څه دي؟ رحم دی. زما 99 حصې رحم دا ما آخرت ته ایښی دی او یو ایسا رحم دا ما په دنیا کې تقسیم کړی دی. د چرګې بچې ته رواله که نه ځه چې چرګه تا بخیر پرېږدي که نه پرېږدي. یو سپی بچی راوړي هغې ته ته ګوتې که یا نقصان ورسو ستا په ځان باندې به راشي. سپی به تا چې کوم دی ژوندی پرېنږدي. نو دکه شان
یو رحم الله پورا کائنات باندې په انسانانو زناورو پیریانو هر څه باندې تقسیم کړی دی او بیا 99 حصہ آخرت لیکي ده. نو الله جل شانه پاغی باندې څنګه قسمه عذاب راوستو او کم یو هغه سوټه غونډه کې چې وو هغه وی چې غزا دې بالکل خارج شي ختم شي د دنیا د نقشې نه میټاو کا. نو الله جل شانه د هغه کور د دنیا د نقشې نه چې کم دې میټاو کو. زمونږ په پاکستانو او روپیس کې چې کم دې کنه ضرب ورکې نو کروڑونه نه اربونه کربونه نقصان داغه خنزیرو پشو. الله دې ولا نور موکي. الله دې ولا ګوره چې کم انسان دا زما د شورونه روسه پورې چې کم انسان د فلسطین او د غزا والا مخالفت کړی دی نو الله دې د اخره پورې چې سو پورې د توبه نه دیسته اخره پورې د اغه نه پسل چند پیراولي او چې کم انسان اسرائیل له سپورټ ورکړی دی امریکای له سپورټ ورکړي الله دې نیس انابود کی. او کم انسان چې فلسطین سره همدردی کړی دا کم انسان چې غزا سره همدردی کړی دا الله جل شانه دې قیامت ورځې پورې چې څومره د نسل لازي الله دې نیک عمله دینداره صالحه علما با عمل پکې پیدا کړي. زما عزت مندو زړه دتا حلفن و په الله باندې قسم خورم دتا چې کله نه په غزا باندې پړومبۍ ورځ باندې چې کله نیوز مونږ وکړو دا شی زما مخې ته راغی خبر شوم چې په غزا باندې فلسطین باندې دغه شان اسرائیل حمله شروع کړه د اکی راځي نه زما په کور کې چې کم دینو سیف ګارد به استعمالو سیف ګارد صابون به استعمالېدو هغه هم ختم کو. لیز براتو هغه هم ختم کو. کورکورې براتو هغه هم ختم کو. لایو بای شیمپو دی لایو بای ک لایو څه شی دی نو او بل هرن شوړن دی ډالډا وړي براتل د شان ډیر قسمه سيزونه براتل هغه هم ختم کړل. زما د کور والا ټول وخت چې کم دنو ورځیدل ما خیر دی الله پاک بیا برکت واچي بیا بچ کم دی راوچت شي خو چری بچ کم دی مونږ ګورا کتا چری پیپسي اغسته سیونک ته اغسته سپرایټ ته اغسته یو بوتل تا مثال کے طور پر په 200 واغستو او پاغه باندې سلور ګولې راتلی او هغه سلور ګولو باندې چې کم تاسو نه واغستو په 200 پاغه سلور ګولې راتلی او هغه ګولې په فلسطین والا باندې استعمال شوي او هغه ګولو باندې سبچی یا ځوانان بوډاګان ارسو شهیدان شو. نو قیامت پر قسم په خدای دی چې دا زمونږ د پاره وبال دی په دنیا کې هم دی آخرت خلا پرېدا. او اوس هم زما عزت مندو الله جل شانو په امریکای عذاب راوسته دی خدا بداسې عذاب نی دوا کوا رزش په هر وخت دی الله اضافه پکې وکي الله نیست نابود کی. خو یو پیشن گوئی وته وایا اندازه وته وایا دا یو خبر زما نوٹ کړئ دا نوٹ ټول په ګولې باندې وړي ان شاء الله تعالی دا ویډیو دا ساتو دا رزو دا تاریخ هر یو شی نوٹ کا. کله هم چې امریکا ګوره کم یو بجلیګر منصبوي چې کم یو شی کمال ته ورسي پاغه باندې زوال لازم شي. خو زه پیشنګویي کار څه وته مال ته وی کنه هغه دا خبره ده زما عزت مندو چې 2025 او 2026 میانس د میانس نه پلنا امریکا د سپر پاور نه به الله جل شانه دا چې ختم کی کنه چې څنګه روس الله چې کم دنو تیس نس کړو ختم کړو وا سپر پاورو بیا چې کم ده یا بدا سپر پاور الله چینا لور کوي یا به روس لور کوي هو کو روس لور کوي زونګ پکې پایدا دا او که چینا لور کوي نو هم پکې زونګ پایدا دا او الله جل شانه به دا پاکستان راوچتای دی له الله عزت ور کوي دا به الله جل شانه چې کم در داسې مقام ته رسي چې تاسو به تماشا کوئ ان شاء الله تعالی چې کم کسان لندن ته امریکای ته یورپ ته ایټلی ته آل د ځکه پیسو کټول دایو بیا پیمانه چې موږ ولې تریو خو غره تاریخ په ځان سره نوٹ کوئ چې जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मई और जून 2026 او ان شاء الله د ډیرو علماو اندازې داسې دي چې دک نه مخکې یا دک وخت کې به کم ده کنه امام مهدی صاحب ظهور هم کېږي. نو کله چې امام مهدی صاحب راغی نو اتوماتیک
امریکا تبا داغي زور ارسه ختم او امام مهدي صاحب چې راغی بیا په پوره دنیا باندې اسلامي قانون اسلام چې کوم د نافذ کیږي با الله جل شانه دی مونږه زمونږه بچي زمونږه خاندان او ټول جمله مومن مسلمان د امام مهدي صاحب په فوج کې شامل کی یا دی الله شهادت را نصیب کی یا دی الله جل شانه مونږه غازیان کی خدای مډل الله نه جوړه چې کم امام مهدي صاحب نه برا تختی ګور حدیث شریف کې راغلی دي چې درې ډلې به جوړ شي امام مهدي صاحب سره با یو آغای چې کم با جهاد کوي راو په تختی داغه د قیامت ورځې پورې توبه نه قبليږي هغه همیشه لپاره ناکام شو بل بهاغی چې شهید بشي هغه هو کامیاب دی بل هغه دی چې کامیاب با لوټاو شي کامیاب برا واپس شي نو هغه چې کم دی کامیاب دی او یو طرف نه با ان شاء الله مکمل کتا سو غاړه هیستوري مکمل واقعه بتا تاسو ته پیش کوم امام مهدي سے پسې به یو فوج راځي الله جل شانه به په لار کې چې کوم نه تیس نیس کې تباہی کې ختم بکی او چې کله امام مهدي سے راغی کنه ان شاء الله تعالی بیا به مونږ او تاسو عیسی علیه السلام په دې خپل سترګو ان شاء الله صحیح کو که خیری الله جل شانه دی هغه وخراولي چې امام مهدي سے لاس او تندیخ کول کو عیسی علیه السلام لاس او تندیخ کول کو په دې دنیا کې په دې سترګو باندې آخرت خو جدا خبر ده او الله جل شانه دی مولا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت مبارک را نصیب کی حوض کوثر او بدی الله جل شانه ترا نصیب کی او زما عزت مندو نن نه پس چې کوم نه کړه دا خبره نوٹ کا چې خوشحالي د عزت مندو خفقان نشته پریشانی نشته ان شاء الله تعالی تاسو به ګورئ چې الله جل شانه چې کوم نه د دنیا د نقشه څنګه بدلي اوس چې کم دی نو هر ځای کې باور هر ځای کې طاقت او هر ځای کې چې منلی شي که نه نو هغه د عیسایانو یهودیانو سره د ملبې طاقت دی او امریکې سره عیسایان دي هغوی دا ګولې مولې خرڅوي خو هغه چا خبره امریکا اسرائیل چې کم دی که نه امریکې اسرائیل سپی دی اسرائیل سپی دی د امریکې پوه شوئ د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته